نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه د ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده، بلکې د حالاتو مطابق وظیفه ده. څنګه چې حالات مونږ باندې راځي نو د هغه حالاتو د بدلولو محترم وظیفه ده. څنګه چې تاسو ګورئ سیلۍ راځي، دغه رنګې طوفانونه راځي، پوره کلی محترمو د اړې، دغه رنګې پوره کمرې د اړې، دغه رنګې چا سولر پلان کړی وي هغه اړی، دغه رنګې دې سره محترمو سیلابونه راځي، پوره کلي علاقې د هغې په لپیټ کې راځي او دغه رنګې هر قسم څیز دا ورسره خرابېږي. نن زه تاسو ته درې وظیفې درکوم او دا درې واړه وظیفې تاسو صرف درې پیرې وایئ. سهار او ماښام یې درې پیرې وایئ. نو که سهار تاسو ووایئ نو ماښام پورې به تاسو د سیلابونو نه، دغه رنګې د ناګهاني افتونو نه، دغه رنګې د سیلۍ نه، طوفان نه، دا به تاسو په امن کې. که چېرته تاسو ماښام کې ویلي نو د سهاره پورې به تاسو د سیلۍ، طوفان نه، دغه رنګې ناګهاني افتونو نه، دغه رنګې د سیلابونو نه، هر قسمه شر نه دا به تاسو په امن کې. دغه شر که د انسان وي، که دغه شر د شیطان وي، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ژوند محترمو دا پر سکونه کړي. او دې سره که چا څومره ناممکن حاجات وي، مسایل وي، انشاءالله العزیز د هغې حل دا پکې هم موجود دی. کوشش وکړئ چې د ثواب په نیت ملګرو سره شیر کړئ چې څومره کسان دا کلمات وایي، مسنون دواګانې دي دا وایي، الله پاک به دغه حل کړه د سیلابونو نه، دغه رنګې افتونو نه، دغه رنګې د طوفانونو نه او د سیلۍ نه الله پاک یې په امن کې ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته د کمال د ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، څومره په انسان باندې حالات راځي، دغه حالاتو مقابله دا کولی شي. دغه حالات راځي نو که تاسو را دواګانې وایئ نو الله پاک به د دوا نه حاصل کوي، په تاسو باندې ناممکن خراب حالات نه راولي. دغه رنګه څومره سیلۍ راځي، څومره طوفانونه راځي، پوره جهان محترمو دا نقصان وکړي. که تاسو سهار او ماښام د کلمات وایئ، دغه طوفانونه، دغه سیلېګانې دا په تاسو باندې نه راځي. دغه رنګه محترمو سیلابونه د هغې راتګ او بیا دغه سیلابونه کورونه وړل، ماشومان وړل، جینکۍ وړل، دغه رنګې ښځې وړل، سړي وړل، یو قسم د هر یو څیز سره د څاروو پورې مکمل صفایه کوي او هر څه به وړي. نو که تاسو که محترمو دا کلمات کو څوک وایي نو که سهار یې وایي نو د افتونو نه، د سیلابونو نه، دغه رنګې د هر قسمه شر نه الله پاک په امن کې ساتي. او که چېرته ماښام یې وایي الله پاک به د هر قسمه شر نه په امن کې ساتي. په دې کې یوه دعا داسې ده چې یو صحابي او د هغوی په علاقه کې په کلي کې اور ولګېده. خلکو ورته وویل چې ګوره ورشه او ستا دا کور سوځي. نو ده وویل زما کور نه سوځي. بیا بل سړی راغلی، هغه ورته وویل چې کور د اور واغېست او ختم شو. نو دی ورته وویل زما کور نه سوځي. په درېیم ځل یو سړی راغلی، ورته ویلې په پوره کلي وسوځېده خو ستا کور را بد شو. څه کلمات وې؟ نو دا کلمات یې ورته وښودل چې زه سهار او ماښام دا کلمات ویمه ځکه زما مکمل یقین و چې زما کور الله پاک سیزي نه، اور که هر څه کېږي به خو زما کور به الله پاک نه سیزي. محترمو کوشش وکړئ تاسو هم دا کلمات دا شروع کړئ، دا کلمات شروع کړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو جاني مالی هر قسمه نقصان نه به الله پاک تاسو بچ کړي. محترمو کلمات داسې دي: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. محترم مسلمانانو خويندورونو تاسو را کلمات درې پیری ور سحر وای او درې پیری ماهم وای ان شاء الله عزیز. الله پاک استاد هر قسم مسئله دا به ختم کی. الله پاک مو خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.